شمالي وزیرستان کې عین منتخب امیدوار و محسن داوړ چې د ټول پښتون ولس غمخوار دی او ترجمان دی. هغه باندې د ریاستي دهشتګردۍ پرون داسې شوي دي چې هغه د خپل وروڼو حق غوښتلو لپاره کیمپ مخې ته ناست و. هغه خپل حق غوښتلو خو د دهشتګرد ریاست هغه باندې پرون اټیک کړی دی چې ډېر بزدلانه اټیک دی و شکر الحمدلله هغه خو باد شوی دی. خو بیا هم 4 کسان ورسره شهیدان شوي دي چې موږ پر زور مزاحمت کوو. او کله هم ریاست داسې وي لکه خپل مور و پلور وي. ریاست ارزي کیایي چې موږ بلکې ټولې دنیا کې ریاست څه دی هغه مور و پلور کردار ادا کوي. خو دلته پاکستان کې موږ حیران یو چې دا څنګه ریاست دی څنګه سټیټ دی چې خپل بچیو ته خپل بچي چې خپل حق نه وغواړي هغه قتل کیږي. هغه ولي او کله هم کوم لیډر ایمو د حق اواز اوچات کړی دی هغه دوی قتل کړی دی. مو پښتانه په کار دی نو سرونه د خلاص کو په دې خبرې چې دا څه وجه کېدای شي چې اخر کوم سړی تو ترجماني کوي د پښتون هغه قتل کیږي او کوم یې تو ترجماني نه کوي تو لپاره ګونګای وي هغه ته هیڅ خطر نشته دی ریاست نه. او نور یا ډېرې هغه دي خو بس مو صرف د مزاحمت پر دا هغه کړی و چې مو د محسن داوړ پر زور مزاحمت کوو چې کوم اټیک دی باندې شوی دی. او نورو ځایو کې داسې واقعې وشولې د الیکشن کې ودان دي وشولې مختلف قسم ته پر زور مزاحمت کوو. وسلام.